کم خلک چې د اسرایلو د مصنوعاتو نه بایکاټ نه کوي هغوی دې زما دا خبره په کلاو غوږونو واوري که منئ او که نه منئ که ښه در باندې لګي او که بده در باندې لګي خو زما د الله په ذات قسم چې تاسو هم د اسرایلو سره په دې ظلم کې شریک یې او د قیامت په ورځ به د فلسطین د دې مظلومو بچو او د دې تورسرو تپوس الله ستاسو نه هم کوي ولې تاسو د خپلو بچو سره د اخترونو او د ودونو خوشحالۍ مناوخئ او د اسرایلو په مصنوعاتو د مزې او چرچې کوئ او په فلسطین کې دې په مظلومو بچو په مظلومو مسلمانانو باندې بمونه ورېږي ولې زما او ستاسو ذمواري نه جوړېږي د حکومت په تمه چې حکومت به دا سیزونه بندوي نو بیا به زه بایکاټ کوم د دې خوارو او ذلیلو او خیراتخوارو حکومتونو په تمه کوم چې د دې کوم حکومتونه چې د دې کپنو په ټیکسونو باندې خپل خزانه چلی د دې کپنو په ټیکسونو باندې پای کوم حکومتونه چې نن ټول امریکای ته سر بسجود پراته دي ساده 57 اسلامي ملکونو سربراهان چې د دوی بنگلې د دوی کورونه د دوی بانک بیلانس د دوی د بچو تعلیمونه د دوی د تیښت او د پنازه هغه امریکا ده هغه یورپ دی تاسو سوي چې دا خلک به دا کپنې بند کی دوی به د امریکای سره خپل تعلقات خراب کی آیا دوی به د فلسطین د لپاره یو زوردار چغه جوړ شي هیڅ کله نشي جوړېدای زما عوامرونو غوري زما استاد لپاره نن دا جهاد دی چې موته د فلسطین د اسرایلو د تمامو مصنوعاتو نه بایکاټ وکړو زه خو نن په دې خبره ستړی شوم ما سره چا پیپسي بوتل پرې نه خودنو ما سره به جهاد نه سوک سلاړ شي ما نوجوان په دې قایل نه کو قسم دی د اول ورځې نه په جنازه کې لګی ما زه په اختر کې لګی ما زه د جمعې په موقع لګی ما زه په هر موقع باندې لګی ما په دکانونو باندې گشتونه وکړو ما په جمعتونو کې اعلانونه وکړو موږ دکاندارانو له اشتهارات ویوړو موږ خلکو ته جولۍ ونیولې ما سره چا سټینګ بوتل پرې نه خوستو ما سره چا پیپسي پرې نه خوستو ما سره چا سلایس او نسل او کورکوري او لیس پرې نه خوستو نو ما سره به جهاد لسلاړ شي چې ته پیپسي بوتل نه قرباني نشي ورکولې چې ستا معیشت په خرابېږي ستا دکان په خرابېږي ستا سور په خرابېږي چې ته د روټۍ سره سکي نو چې ته پیپسي بوتل نشي پرې خو دې نو ته به فلسطین د مظلومو بچو د لپاره سر قربان کی دا ځان سره یاد ساتي د غلام حکومتونو باندې پته مکیږي په خپل زما استاد فریضه جوړیږي چې ما ته د مصنوعاتو نسوکو بایکاټ کو ورنه دغه مظلوم چې کوم خیری کوي چې الله اسرائیل او دغه مددگار دا تباکینو په مددگارو کې اے مسلمان تم راضي چې ته په دې مصنوعاتو کومې پیسې ورکې ستا د پیسې مزي نن دا ټول معیشت په دې باندې ولاړ دی چې هغه په جنگ کې مصروف دي دا ټول فوکس او ټول توجه په جنگ باندې د خدای کپنې په ټول دنیا کې نن روان دي او دا زبردست معیشت روان دي او کسل کله نورم جګړه کین دا په معیشت سره نه ورځيږي زه خو من خدا روډونو ته ګورو د لارې ستړي کړل دي اسرائیلو مصنوعاتو په سونو کنټینر د ورځ رواني د پیپسي د کوک او د سټینګ بوتل دا زمانه جوان رواني دي چې د ور سره ټیک ټاک ویډیوګانې جوړي او د سټینګ بوتل خپ شو شابانې سکی او دا زما عوامرونو رواني دي د خدای خاطر وکي هغه روزه په کم حال تیر کړ په سونو پکې شهیدان کړ چې ول پښمنه وکړو نو درو جماعت پته نه لګي چې رو جماعت تر سو کنه رو جماعت وکړو د پښمنیم پته نه لګي او ول تاسو به د اختر په موقع خپل بچو له لاسونو لبنګړي اخلي او ول منګه د ملبود لاندې په لاسونو پسې ګرځو چې لاس چرته دی خو په چرته پراته ده تاسو به بچو له نوې کپړې اخلي او منګه ورته کپن نشو رسولې تاسو به د اختر منځونه کوي او منګه به جنازې کوو تاسو به د مبارکو غاړي یو بل ورکوي او منګ به یو بل غاړي ورکو او جاړو به اے مسلمانانو عوامرونو اے زما عوامرونو درخواست تر تکوم سوال در تکوم منت تر تکوم قسم دې دا ګناه ده قسم دې دا ظلم دی قسم دې د اسرائیل سره په دې مدد کې ته سہولتکاری د اسرائیل سره ته سپورټر ته د اغي ته چې کوم خیره کې ځان سره لګو شرمېږي ته چې کوم ویډیو د فلسطین د مظلوم مسلمانانو شیر کې ول د خپل دکان نظر وکا ول د خپل مکان نظر وکا ول د خپل ژوندۍ نظر وکا چې د اسرائیلی پروډکټ نه تاسو څومره بایکاټ کړی دی نو مهرباني وکړئ د الله خاطر وکړئ د خپل نبی سره د وفا چې کوم د سره ته ورسوي او دغه مظلوم د مسلمانانو چغه واوري قسم دی اغه نن چغه وي چې د الله پیغمبر ته چغه وي چې د خلکو سپارښت نه کی دوی نن ټول خاموشه پراته دي نو د سربراهانو نه تمه مساتي او مهرباني وکړي د دې مسنوعاتو نه په خپل بایکاټ وکړي او د ټولي دنیا مسلمانانو ته دا پیغام ورسوي چې هغوی هم ترې نه بایکاټ وکړي نو دا به ډېره غټه خبري او دغه زمونږ وسته وصلی الله علی النبي الامین